أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين دي دینا سلورم باب د درې میسی ذکر کړي د 253 پوری فدی کی ترغیب دے قتال دا په مخکینو مثالونو سره آیات نمبر 243 44 او 46 کی دیگه قتال ذکر کړي او په 245 کې بیا انفاق فی سبیل الله او په 274 کې شرایط د امیر ذکر کړي په 251 او 253 کې حکمت د جهاد ذکر کړي او په 252 کې بیا صداقت د رسول علیه السلام ذکر کړي. قاضی ابو سعود حنفی رحمه الله فرمایي لومبه جلد صفحه 237 کې چې دا آیاتونه راغلي دا چا باره کې چا بنی اسرائیلو د دې بادشاہ د جهاد تروبل نو دیو تختیدل د مرګ د یارنا چې اسنه را منګه مړو شو په دې وجه دیو تختیدل نو الله رب العزت دې اتو ورځې لپاره مړ کړل اته ورځې بس بیا الله ژوند کړل او بعضی وایي چې اسکیل علی السلام دعا وکړه نو دا خلک ژوند شو. انورم شان النزول علماء کرام ذکر کوي چې وبا راغلی او دا غي د وجه نه دی تختیدلی. الم ترى الى الذين آیاتن ګوري آکسانتا آیاتاون قتل آکسانتا جوار القرآن کی معنی کوي خرجو جوتل من دیارهم ذکور نخبلنا چوتلیو دی ذکور نخبلنا وهم الوف او دی بزرگون باندې حذر الموت د یری د مرګنا حذر هغه خوف ته چې ځان بچکول ور سره مقصود وي حذر الموت د یری د مرګنا فقال لهم الله موتوا اذ الله موتوا بشي ثم احياهم جاء ژوند کړه دی لرا د دې لپاره الله رب العزت کول چې دی دوغه جوړ جهاد کې مرګ نشته رې نن کوم او تاسو ګورو نن مسلمانان د فلسطین امداد نه کوي یاره د مرګ نه یریږي او څوک چې کوم دنو د مرګ په پیسې ملک ته نقصان رسیږي او څوک وې دا او څوک وې دا ځان په دې باندې بچ کړه دی الله وی نه مړه جهاد کې مرګ نشته او قران ذکر کوي رسو براشي چې ګوره الا احد الحسنین د مسلمانانو لپاره خو دوه لارې دي یا به غازی شنو غزا کې هم د غازی شنو دا هم فائدہ ده بری و شمال غنیمت به د ملاوي شي او یا به شهید شنو شهید د بار غدان د بلالې مرتبه دي د دوانو کې د مسلمان فائدہ ده په خلاف د کافر باندې او چې مړ شنو مردار شي جانم ته بزي خدان مسلمان هغه چې کوم دی پس صرف هغه داخلي مسلمانی د نور ورکه ایمان نشته کې ایمان وي نو روایتو کې راځي چې کله د مسلمان د یو مسلمان شامل دي کړی دي چې د یو مسلمان په تمام دنیا کې بیزدی شو د دین په وجه باندې نو په ټوله دنیا باندې د ټوله دنیا په مسلمانانو باندې jihad چې کوم نه دا فرض عین دی لکه څنګه چې موږ فرض دی نو زمونږ علماء کرام او ټولو شامي چې کوم دنو مسائل لرالي د موږ مسله دا غي نه ځکه یو ویو او چې کوم د میراث مسله هغه له درد ورکی راواله یله شامي راواله او دا رنګي چې سم مسله راځي نو شامي راواله لکه او دا یو مسله به ګور نه ګوري چې نن په مسلمانانو باندې فلسطین کې ظلم شروع دی او دا غي دا کیسو باندې شامي کې دا لیکلي دا نوري مسلې دي نه زګم دامم د دینه زګړه دا راځي د جهاد اعلان دی یو کوسي کم نه سو کوسي سیاسيان چې کوم نه یو کس په تاسو دی وخت کې نه ویني علماء کرام چې کوم غټ غټ جماعتونه دي یو کس په جهاد اعلان وکړو هر یو ویرا چې د وډونو راځي راشي بس قران د وډ کتاب د قران له وډ د کوپر او د اسلام جنگ دی دا د کوپر اسلام جنگ اوس شروع دی اسرائیل او د مسلمانانو جنگ دی کنه میدان ته شوی نو دې لم کې نه مني دې لم کې دا قران هم نه مني یو اذا لم عليهم قاموا بس کله مفاد حاصلېږي نو بس ودرېږي سره مفاد نه حاصلېږي نو بس ترې راغلي یو تفسیر مطابق دا معنی کوي ثم احياهم نبي ژوند کړه دی لرا ان الله لذو فضل یقینا الله خامخا خوان فضل له على الناس بخلق بانی ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلقنا شکریا نه ادا کوي ناشکری نن سبا ډیر شوی دا وقاتلوا فی سبیل الله دا خطاب امت محمدیه ته
چې د الله په لاره کې جهاد دا کوي او د اسرائیلو بشان بوزدلی مکوي دا آیاتونه راغلی هم دا غي باره کې چې د اسرائیلو بشان بوزدلی باندې کوي نن چې موږ وګورو د اسرائیلو په فلسطینیانو باندې څه کړه حمله کړه هغه بوزدل کوم هغه ډرپوک کوم را لګیدل دي هغه د وجه د مسلمان ضمیر چې کوم دی هغه د شوی د نو هغه هم نه را لګیدل دي او په مسلمان باندې بمباری کوي د اسرائیلو څو وخت مخکې یو خدای هغه د اسرائیلو مشروا هغه ما چې بیت المقدس مقدس باندې حمله وکړه نه مال ټول شپه خوب نه راته ما چې مسلمانان به اوس راشي به حمله کوي اوس پر راشي او چې سار کې ما سوچو چې دا مسلمانان دومره بے غیرت شي چې راګدې د خپل جمعات ته پوښتنه چې کولای چې کوم قران کې ذکر راغلی دی به نور څه ته پوښتنه کوي دا اخذ خبره ده خام اخذ نو ما نو سیر شو صبر بګرات له پتن لګي مختصر ونه تاریخ ته د دی وامه د فلسطین ورو زګوي وامه ده مختصر تاریخ دا سره چې کله دا خو د ډېر وخت نه روان دي دا غو د موسی عليه السلام نه دا روان دي مخکې نه بلکې دا یعقوب عليه السلام د وخت نه 15مه هجری کې چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ولخي سپېړې ورکړي کنه دیلا انو دی هغه غوسه دی لا دروسه پوری نو په 15مه صدا کې د بیت المقدس د اخلاص کو او عیسایانو په خپل باندې حضرت عمر له چابي ورکړه او سلور ځله عمر رضی الله عنه شام ته تلو هغه ولا چابي ورکړه چې بس موږ جهاد نور جنگ نه کوو نور بیا راتلنو 1500 کاله تقریبا د بیت المقدس یو نو د مسلمانانو په قبضه کې و بیا تقریبا 200 کاله د 200 کاله پس دا بیا اسرائیل سره او يهود سره دا غینه بس الله سلطان صلاح الدین ایوبی هغه الله پاک پیدا کو او دینه داسې سفیړي ورکړي چې د مستاغین دا بیت المقدس خلاص کو تقریبا 762 سال دا د مسلمانانو په قبضه کې و بیا وخت تیریدو 1948 پورې را خبره 1948 کې امریکای او برتانیې او دونو کفارو ملکونه هغه یو ځای شو او په فلسطین باندې حمله وکړه پای کې صرف دا وکړه چې د فلسطین نیمه حصہ چې کومه او هغه ځان سره اسرائیل طرف تکړه بیا په 1967 کې اسرائیل بل حمله وکړه پای کې د بیت المقدس هغه دروازه چې کومه هغه مسمار کړه هغه ختم کړه ویشتا او پای کې یو چې کومه مناره وا او هغه هم شهید کړه بیا په جون 1967 کې بیا چې کوم دی د عربیت هغه حیثیت چې کوم د بیت المقدس سره لګیدل او هغه ختم کو دا بیت المقدس جزء د اسرائیل وګرځو دا غي کړو بیا راتله خبره خلاصتن و 2017 د جرور رسید د امریکای مشر خنزیر چې کوم دی خنزیر وته د نبی رسول الله يهود ته تقریر کو و یا اخوان القرده والخنازير اے د شادوګانو د خنزیرانو ورونو ډونالد ټرمپ هغه وی اعلان کړو چې په روانو درې کالو کې د تل ابیب نه د زمون سفارتخانه و د بیت المقدس پورې رسی او زمون بیت دغه چې کوم دی سفارتخانه د بیت المقدس سره وی هغه تفاده چې د مسلمانانو نو ټول زموږ په قبضه کې دی زموږ په لاسو کې ځکه داسې سخت خبرې کوي که یو مسلمان کې یو ملک والا کې غیرت وي دا جواب وکړو خدا خو الاخره دی کنه څنګه مفادی هغه ما کوي چې څنګه مفاد نه انا کوي الله د تاریخ پاڼې نه د تاریخ پاڼې دا بلکی چې یو ملک داسې چې دا غي سره اټم بم موجود دا غي سره 9 لاک فوجم موجود دا غي سره فوجیانم دومره ډیر دا غي سره پولیسم دومره ډیر دا غي سره جهادي تنظیمونه هم ډیرو دا غي سره علما کرام دومره ډیر غي قران هم راغسته وغي تبلیغ هم کوغي هر څه کول خدایي باوجودم چې کله په مسلمانانو باندې حمله کړي او د خپل کرکټونه قتل دا به تاریخ باندې یو وخت کې ولیکي چیرې دا څنګه مسلمانان دي چې سره د اټم بم نه نن غلي ناس دي ورته کې مسلمانانو باندې ظلم شروع دی زمون دی اکابرین چې وته مو دا مشران او دا لیډران سیاسيان او دا ټول الاخري د یو طالب نه درو الناس پوري د ټولو بسترګو باندې د یوسف علیه السلام کمیس مخل غاړي چې هغه روحاني سترګې د ویخي شي بیداری کی چې وګوري چیرې یو ماشوم نن پیډر یو لاس کراسته بل لاس کې ګډ راغستی یو او د دې آیات مصداق ګرځي او ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما چې دا الله پیغمبر یو موږ شي راواغسته او داسې وښته نو ټول کافرانو سترګو ته لړې دا ماشوم په دې جذبه لګیاره کان راسته غره سینه نه پای باندې سوق لګي هغه تاسو واقعي اوریدلې د تورانه کې او د لاټو هغه چې تورانه کې لګي اوپر اړي او ابراهيم عليه السلام با اور باندې اچولي نو پای سره اور مړ کېدنه خو هغه خپل نیت ښکارا کو نن د ماشو خپل نیت کم اس کم ښکارا کړي زمونږ د نه هلاک خلکو نه زمونږ د پکروړو د پاکستان کې پکروړو خلک د ټولو نه هغه ماشوم بهتر دی
هغه حالات چې نن په فلسطین دي دا نن په مسلمان باندې راتلی شي د به هم باندې راتلی شي نو که چېرې مثال په طور په موږ باندې رالل او تا سره نیټ نه تا سره چې کومدنو د بجلي نه تا سره خوراک نه تا سره چې کومدنو سکاکس نه نو ته به څه کې نن دې ته هغه را چې کومدنه سہولیات ته نه فراهم کړي نن سبا به تا چې کومدنه هغه نه دا کوي څه کاریا وری به تو سره امداد نه کوي سبا به تا سره نه کوي او دا وخت روان دی په دې ملک باندې مو ځکه هغه غداران به موږ باندې مسلط شوي دي چې هغه نه قرآن باندې او حدیث باندې خو چې څه کې پیدا هغه باندې بس دا مفاد فرض خلق ته حدیث کې راځي د ابو داود حدیث ته یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په سر باندې داسې لاس کې خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی چې کله فلسطین فتح شو دا خبره یاد ساتي چې کله فلسطین څه شو فتح شو چې کله فلسطین څه شو فتح شو نو بیا به کوم نه زلزلې راځي صبر راځي زلزلې راځي او چې ابل حمله شو کنه یو سورې مخ کې زلزلہ راغلی ودل ځنه په مغربي افغانستان کې زلزلہ راغلی او تقریبا سره 2000 د پاسه کسان به شهیدان شي دا کوټي او دار څخه راغلی او دا څه بغدلی سوشل میډیا باندې انو هغه وخت زلزلہ نه غادي څه شو رښتیا شي کنه شو بیا نبی رسول الله ثابت وي چې سما د لاس استاد سر مېس کې څومره فاصله ده دومره وخت په قیامت ته پاتې یعنی ابو داود کې حدیث راځي کوئی مقصد داري کې چې ډېر انتهایی کم وخت په قیامت ته پاتې چې په موږ به تاسو باندې په دې حالت کې قیامت راغی نو موږ الله رسول جواب ورکړو موږ څه غړي دي کاته واجی یار الله ما په پینځه وخت موس کړو الله به چې ما د درې ټیم روټه درکړو بیا به څه اے الله ما دې الله ما روزي نه وري الله به چې ما د دور ډیر په درکړې وي کته الله ما دور ذکر کړو قران دې راغله الله به چې ما د الله تعالی کوم اکسیجن سا اغستو خارجو ما د نظام دا کړو بیا به څه وای الله ما د دور مال درکړو دا مې درکړو بیا به سي هیڅم نه موږ سره څه پاتې شي چې بوې دې جانم ته غورځي ویږي په خبره زمیرونه را نیخ کوي د اوسنا داسې جذبه دان کې پیدا کوي ان شاء الله روزنه کسبه د خالد ابن ولید پشان زبر د سلطان صلاح الدین ایوبی پشان کار کوم صرف اغنیتونه کوي باقي کار غسل خدای الله کار دی د خو خلکو نه دی غسته چې موږ دا څه خو کار یې نه کار نه دی کني وي ویږي کنه د ان شاء الله العزیز ځان نه اوس نه تیار کی چې ان شاء الله موږ د قران او د سنت لپاره او د دین لپاره خپل ځان نه قربانو کاغه جانی امدادي کاغه مالی امدادي دا نه چې روپیا به سر خیر نه وګم او زه خپل هم نه زمو د دې ځان با اوس خو مخ کول کار د پبجي مجاهدین ډیر دي فری فایر مجاهدین ډیر دي گاډي بګی جنگي راځي سوق ماران جنگي راځي موبایلو کې او چې کوم نه د جهاد نوم چاله نور د جهاد سکی ته ویل شي کتاب نبی رسول الله صلی الله کړه ده او زوی سوره دي نبی رسول الله توري سوره ودا سوره حدیث کې راځي الجهاد ماذن الله الجهاد ماذن الى يوم القيامه قیامت پورې بجهاد دا کی چاته پته د دې پته شته اوس جهاد ختم شوه دی دا باندې سیاسيانی کنه جهاد څه شوه ختم شوه جهاد چا سره وګدا چلله ودا چلله دا وایي کنه الله دې زمون په حال باندې رحم وکړي خصوصا نورس نه شکر دې ځان نو کم از کم یو دوه رکعات وکړو شو کنه ټول مسلمانان چې څوک زما आवाज اوري چې هغه څنګه یو دوه رکعات نه پر خلک کم از کم کوو کنه دواګانې ولو کو روزي ولو نو یو ختم ولو کو ذکر اسکار ولو کو خصوصا هغه دوا چې کوم نبی رسول الله خود دې د روایت کې راځي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم چې دا دوا کم از کم سارو ما خام یو سوسو دروایو وقاتلوا في سبيل الله او جهاد کوي بلار د الله کې دا چاته وي وجاهدوا خونه د ویل جهاد اوس خو خلکو آسان کار بس مونږ درې خپل تعویلات زګړي جهاد جو نه جهاد جو کوشش ته وي بس ډېر غدا کوشش ته الوګانا بیا چې کوم نه خاطی خو شی برابر غو خره دا د جهادي د جهاد نه وي ها وقاتلوا قران قاتلوا ذکر کو چې خلک په تعویلات نه کوي قتال کوي جنگ کوي تور راواله ماشين راواله راګټ لانچر راواله دا وي ها جهاد کوي فی سبیل الله سبیل الله څه شی حدیث کې راځي سبیل الله کلمه توحید دا څه شی کلمه توحید دا وعلموا بوشي ان الله یقینا الله سميع علیم اوریدن کړي علیم بوره سچ من وایو سچ داخله کوي الله په ټول باندې اوریدن کړي او چې من بزرونو کې سره راځي الله پای باندې فوره اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر